د نذیر خان او د هغوی د خاندان ډېر زیات مشکور یم چې موږ له دا دعوت راکړو، دا موقع یې راکړه چې دلته راشو او تاسو سره یو څو خبرې وکړو. نذیر خان د کافي مودې نه د دفتر افتتاح غوښتله او څه داسې بعضې زما مصروفیات داسې وو، څه پکې منځ کې دا وبا راغله، د هغې د وجې نه د 3-4 میاشتو نه دا پروګرام زمونږ خو ټایم یې نه برابرېدو. الله تعالی نن هغه پروګرام ټایم برابر کړو. زه دې باندې کوم د مینې او د کوم اخلاص اظهار چې نذیر خان کړی دی د هغوی مانه پته ده چې نور ترونه زامن چې دی د کراچۍ نه خاص دې پروګرام لپاره راغلي دي. زه د هغوی ډېر زیات مشکور یم چې دا کومه مینې اظهار را سره وکړو، دا کم اخلاص اظهار را سره وکړو، دا کم عزت چې موږ له راکړو، د دوی دا مینه او دا عزت به دا همیشه همیشه یاد ساتم. عزتمندو، مانه مخکې ملګرو خبرې وکړې، که موږ وګورو نو زموږ صوبې کې د دې تحریک انصاف دا 8م کال روان دی او په نور ملک کې تقریبا 2.5 کال یې تېر کړل. په تېرې اسمبلۍ کې زمونږ صوبې کې به دوی بار بار دا خبره کوله چېرې موږ خو ډېر څه کول غواړو، خو چونکې مرکزي حکومت زمونږ نه دی نو موږ ته مشکلات راځي او مرکزي حکومت چې دی رکاوټونه راته اچوي، کوم ځای کې پابندۍ رامنې لګوي، کوم ځای کې وسایل نه راکوي او د هغې د وجې نه موږ خپل په ایجنډې باندې عمل نشو کولی. د تېر 2.5 کالو نه هغه ګیرمجوري ختمه شوې ده. په مرکز کې حکومت دی، په صوبې کې حکومت دی، خو زه د ډېر افسوس سره وایم چې کومو وعدو باندې کومو خبرو باندې دې قوم نه ووټ غوښتو، نن په هغې یو وعدې باندې عمل نه دی روان. دوی د نظام بدلولو خبره کړې وه، د مدینې ریاست جوړولو خبره یې کړې وه، د نوي پاکستان جوړولو خبره یې کړې وه، د نظام بهتر کولو خبره یې کړې وه، د 1 کروڑ نوکرو ورکولو خبره یې کړې وه. خو که نن موږ وګورو نو هر لحاظ سره دا حکومت ناکامه دی. गिरते हुए दीवारों को एक धक्का और शर्म करो که وګورو نو خارجه پالیسي مکمل ناکامه ده. هغه ملکونه چې کوم د پاکستان سره په ډېر سختو کې ودرېدل، د سعودي عرب په شانتي ملک چې هغوی سره زموږ د ورورولۍ رشتې نه علاوه د مذهب په حوالې سره یو ډېر مضبوط رشته ده، نن هغه سعودي عرب هم موږ نه خفه دی د دې موجوده حکومت د غلطو پالیسیو په نتیجه کې. د ګرانۍ خو داسې حال دی چې زما خیال دی هر یو کس په خپل ځای باندې حیران او پریشان دی چې خپل بچو له دا 2 وخته روټۍ به څنګه را پیدا کړو. د IMF قرضو باره کې به ته وې چې زه به خودکشي وکړم، خو IMF ته به نه ځم قرضې به ترې نه اخلم.
نن د دې ملک ټوله معاشي پالیسي چې ده هغه د IMF ته یې حواله کړې ده او د هغوی په پروګرام باندې چلې لګیا دي 14,000 اربه چې په نوم یادېږي قرض په دې 2.5 کاله کې صرف اخیستلی شوی دی شرم کرو ډوب کرو 14,000 اربه چې دا په پاکستان په تاریخ کې چې په یو حکومت هم 14,000 اربه قرض نه راکړي اوس بیا IMF سره لګیا دي خبرې کوي او هغوی ورته وایي چې مسعود خان وایي چې اوس د بجلۍ بلونه نه مونږ تنګ یو هغوی ورته وایي چې 10% بجلي نوره ګرانه کړئ مونږ په دې نه پوهېږو چې دوی څه کوي لګیا دي او د عوامو د بهترۍ لپاره د عوامو د مسایلو د حل لپاره څه کوشش کوي لګیا مونږ ته نه ښکاري د دې د پالیسو په نتیجه کې خو د خلکو په مشکلاتو کې اضافه کېږي کمې نه راځي نن هغه وګورو نو یو لحاظ سره حکومت نومي شی هغه موجود نه دی ځکه چې هغه عمران خان چې دې کوم ورځ وایي چې یاره زه دا فلاني شي نوټس اخلم چې هغه د غریب ته ور سبا روزي بالکل غیر په ټولې دنیا کې پټرول او ډیزل ارزان شو دلته چې 100 روپۍ ارزان کړل نو غیب شو مکمل چې دوی ورځ چې بیا یې ګران کړل بیا هر څه موجود و دا څنګه حکومت دی داسې حکومت باندې موږ نه پوهېږو اوس دا بعضې کسان چې ورسره دي چې اوس هم لږ ډېر حمایت کوي نو زه دا باندې جوړه کړي وایي چې یاره په خپله ښه سړی دی خو دا ارد ګرد خلک یې ټیک نه دي داسې وایي که نه زه ترې ستاسو وایي دا وساطت سره دغې خلکو ته دا صرف ډېر غواړم چې دا ارد ګرد خلک کېنولي چا دي دا دغه ځای ته راوستلي چا دي دوی مشیران چا جوړ کړي دي دوی وزیران چا جوړ کړي دي آیا د هغې ذمهواري په دې عمران خان باندې نه راځي دلته خو داسې عجیبه حل روان دی چې یو باچا و هغه له یو کس راغی او درخواست یې وروړ چې د فلاني کس ما سره جاتی کړی دی او دا مقدمه زما ته ووره باچا صاحب چې هغه مقدمه واورېده وایي چې یاره دې سړي له پالسي ورکړی اجلاتو ته راغی هغه ورته وایي چې یاره جي دا سړی خو ډېر غټ دی او ډېر بااثره دی او د ده خو دا سټیم چې دی ډېر غټ دی دا زمونږ په د پانسۍ هغه پندې کې نه شي راتلی باچا وایي چې یاره دا چا چې درخواست راکړی دی آیا دې پانسي کېدی شي اجلات ورته شي هو بلکل نو باچا وایي چې یاره دا کس پانسي کې دا چا چې درخواست راکړی دا پانسي کې دې عمران خان وایي چې زه به د کرپشن مافیا خلاف زه به دغه کوم ایکشن به اخلم د چینې مافیا خلاف به ایکشن اخلم د وړو مافیا خلاف به ایکشن اخلم هغې خلاف خو ایکشن موږ ونه لیدلو خو دا مو لیدل چې په عوامو باندې بوج واچو د عوامو نه چې دی لږ خبره دغه شي وي په عوامو باندې ټکس ولګولی دوی نه دا زور وباسئ موږ خو په دې پوه نه شو چې دا کوم طرف ته نه بوځي اوس بل یو خبره کوي اوس وایي چې یاره صدارتي نظام پکار دی او صوبایي خودمختاري او د 8% ترمیم ختمول پکار دي ورونو دا بیا یو ډرامه ده د دې مخکې ډېر کوششونه شوي دي مثالونه پراته دي د 1 یونټ خبره مخکې تېره شوې ده دا صدارتي نظام خو همغه 1 یونټ والا شی به تقریبا باندې لاګو کوي به زمونږ د ورکوټي صوبو چې دی بیا پای کې به تپوس نه 8 ترمیم خو ډېر مشکل سره صوبو ته لږ اختیار میلو شوی دی د هغې باندې دلته څه فرق کېږي خو موږ ته دا تپوس کوو چې تا دې موجوده دغه کې څه ونه ښول
کارکردګي دې ونه ښیله نو چې لا تا ته نور زیات اختیار ملو شي ته څه کارکردګي وښیه که تا په دې کې څه کارکردګي ښیلې څه دې کړي وي څه دې قوم چې دې محسوس کړي وي چې او یاره واقعي ده چې دې لګیا دې د قوم مسایل حل کوي نو بیا به هم چا ویلو چې زه دا دې باندې سوچ دې وشي خو مونږ دغه شی چې دی هېڅ صورت کې نشو برداشت کولی دا د پاکستان د آئین هم خلاف دی مونږ دا قسمه هېڅ قسمه د صدارتي نظام او د دغه شانتې په صوبایي خودمختارۍ باندې چې دی هر قسمه د هغې سازش چې وي د هغې خلاف ودرېږو به او د هغې خلاف به چې دی جدوجہد به کوو به تاسو به اوس کتلي چې اول ورځ د اپوزیشن ټولې پارټۍ رايوځای شوې بشمول زموږ قومي وطن پارټۍ او پاکستان ډیموکریټک موومنټ چې دی د هغې په نوم باندې یو اتحاد جوړ شو اتحاد لا جوړ شوی نه دی چې په هغې کې چې کوم هلته کې د اپوزیشن لیډران صاحبان موجود وو هغوی ته د نیب د نوټس میلاوېدل شروع شو مولانا صاحب ته په 1 اکتوبر باندې نوټس میلاو شوی دی زه د دې شي بالکل مذمت کوم زه دا وایم چې دې نه دا ثابتېږي چې دا نیب چې دی دا صرف دې لپاره استعمالېږي لګیا دی چې هغه د اپوزیشن پارټۍ چې دی هغه دې دباو کړي د خپل خلاف چې دی چې څوک دوی خلاف آواز اوچت نه کړي دا صرف دې لپاره استعمالوي دا دې لپاره نه کوي چې هغوی د لوټلې پیسې چې دی هغه واپس وړي لوټلې پیسو والا چې دی د ده هیلث ګیف ناست دي د ده کابینې کې ناست دي مخکې په کار چې د هغوی خلاف تحقیقات وي ما نه مخکې مسعود خان خبره وکړه د دې کالو خان ډسټي کوم چې دا ستاسو د سپین کاڼو دا روډ چې دی د نیب غاړه دا 2 کروڑ 70 لاکھ روپۍ موږ منظور کړي وي روډ خو جوړ شو خو چې څومره موږ منظور کړو هغه عمره جوړ نه شو پکار خو دا وه چې ستاسو موجوده کوم امپیګان دي او MLA-ګان دي وزیران هم پکې شته سینیټران هم پکې شته او نور هم ډېر هغوی دغه تېر کړي دي پکار خو دا وه چې دوی نه زیات نور کوشش کړی وي چې دا روډ نور ایکسټینډ شوی وي او نور هم چې دا پوره روډ دغه جوړ شوی وي خو هغوی هغه موجوده هم راکم کړو او نور هم دې لپاره هغه لحاظ سره څه دغه نه کوي دا زه تاسو ته تسلي راکوم د دې غریبو خلکو له موږ دا تسلي راکوو چې قومي وطن پارټي ته کله موقع میلو شوه مونږ به ستاسو اواز اوچتوو به مونږ به ستاسو خدمت به کوو به ستاسو مسایل به چې دی مونږ حل کوو به زه یو ځل بیا د نذیر خان او د سپین کاڼو زموږ چې کوم د پارټۍ تنظیم دی د هغوی ډېر زیات مشکور یم چې مونږ له دا موقع راکړه چې دلته کې راشو تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو انشاءالله بار بار به راځو ستاسو د مسایلو حل لپاره به هر وخت کې حاضر یو نن ما لپاره دا هم ډېر د خوشحالۍ خبره وه او دا یو لحاظ سره یو تاریخي پروګرام په دې دی چې عدنان لور چې دی خپل لومړنی تقریر یې وکړو ورو ورو سیاسي دغه قدم یې کېښودلو اوس په ورته زه دا وایم ما ته چې ده خبرې کولې ما ته خپل لومړنی تقریر را یاد شو اوس ورته زه دا وایم چې بهی تا لومړنی قدم دې واخیستو اوس په وروستو کېږې نه حاجي صاحب ته به مونږ وایو دی به مکمل مونږ ته راکوي به چې دلته کې علاقې کې غم خادم کوي دلته کې د علاقې مسایل عمل کوي او موږ لپاره خدمت لپاره زموږ دلته کې دی پکار دی زه اخره کې د ثوابۍ د تنظیم د ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم ستاسو ډېر زیات مشکور یم ما ته پته ده ذمېدارۍ راځي دي زه په خپله د ویدیار سړی ما ته دا احساس دی چې تاسو د هغې باوجود چې دومره ګڼ تعداد کې ووتلی مونږ لم چې کوم عزت راکړو ستاسو دا مینه ستاسو دا احساس دا همیشه یاد ساتم انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره به هر وخت حاضر یو ډېره مهرباني